شعبان المعظم د میاشتې آخري ورځې شپې دي، بیا ورپسې یو ډېره عظیمه او ډېره مبارکه میاشت را روان ده چې هغې میاشتې ته د رمضان المبارک میاشت ویلی شي، چې هغه ډېره زیاته د الله په در کې ډېره مقبوله ده، په دې وجه چې مؤمنان مسلمانان پکې خصوصي عبادتونه کوي، او بالخصوص هغه عبادت چې هغه د رمضان د روژې د میاشتې د ورځې روژې د شپې عبادت کوي، او دا د انسان د پاره ډیر د آخرت د یو ډیر عظیم نفع او پیدې د پاره الله پاک انسان ته مقرر کړی. د هغې نه مخکې د نن جمعه ستاسو په مخ کې زه مختصر شانتې ذکر وکړم، ځکه چې د مال د انسان د بدن د دې ټولو په باره کې الله پاک ډېر عظیم احکامات فرمایلی دي، او زیات تر د منځونو باره کې دا تلاوت د قرآن عظیم په باره کې، ولې چې کله انسان عبادت کوي نو په عبادتونو کې دا ډېر عظیم او اوچت عبادات دي. د دې وجې نه د مساجدو حفاظت او د مساجدو خیال ساتل، د جماعتونو چې په کوم ځای کې منځ کېږي عبادت کېږي، که هغه په کور کې وي هم او که هغه په جماعت کې یعنی جماعت وي نو هم، ځکه چې د کور هغه مسجد چې ورته ویلی شي چې هغې کې زنانه منځ کوي، نو هغه ځای باید چې سړی پاک وساتي، یا پکې یو انسان سړی نارینه منځ کوي نو د هغه ځای نو پاک ساتل دا واجب وي. داسې نه چې په کوم ځای جانماز وغواړئ بس هملته ودرېږئ، دا خبره ډېره ضروري ده چې دغسې ځایونه په جومات کې وي، یعنی په کور کې چې کوم مساجد هغه پاک ساتل دا ډېر اهم وي. د هغې نه علاوه د جامې حفاظت د مانځه دپاره چې جامه دې صفا وي، ولې چې دا هم په شرایطو د مانځه کې راغلي چې د یو سړي منځ هله قبلېږي چې د ده جامې ورته پاکي، او چې جامې یې پاکې نه وي او بیا منځ نه کېږي. دغه شانتې د انسان بدن چې دا هم پاک وي، پاک دا معنا چې د ظاهري پلیتین هم پاک وي، او دا انسان د باطنی پلیتین هم پاک وي. ظاهرم بدن پاک وي د خیری نه، د جنابت نه، د نورو ګنده اشیاء څاڅکو نه د بدن صفا وي. کله چې دا بدن صفا نه وي بیا عبادت او مونځ نه قبلېږي. قبلې ته مخ کول، وخت پیژندل، دا هم چې کوم دی ضروري دي. بې وخته چې کوم مونځ فرض شوی دی او هغه وخت کې تا ونه کړو نو دا مونځ هم بیا نه کېږي. ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کی فرمائلی دی بیشکا منځ چې کوم دی دا فرض کړی شوی دی په هغه خپلو وختونو باندې چې وخت د هغې دپاره تا پیژندلی وي. کله چې یو سړی وخت نه پیژندلی
او هغه وخت نه بغیر مونږ کوي نو دغه وخت کې دا مونږ د بیان کیږي ځکه چې د سحر د مانځه خپل وخت مقرر دی د ماسپښین د وخت مانځه خپل وخت او مازیګر خپل دی د ماښام او ماسخوتن خو معلوم دی دغه شانته باطینی صفائی دا چې د انسان عقیده درست وي د انسان د الله او د الله د محبوب سره محبت وي او د هغې نه علاوه د انسان رب کریم جل جلاله سره انتهائی محبت وي په مانځه کې هم د محبت د الله تعالی نه سرشاره وي او بغیر مانځه هم د باطن د دماغ د سوچ دا رب کریم ته متوجی وي رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل حبب الی من دنیاکم ثلاثه ماتا پتاسو پدی دنیا کی درې سيزونه خوښ شوي درې اشیان ماتا خوښ هغه دا چې الطیب اول خوشبو ده چې یو سړی خوشبودار وي ګنده بوی تنزي د وجه د څه ګندګین دویم نبی علیہ السلام وی والنساء او خپل بیبیانی معنا خځې ما تخپل محبوب دي ول چې هر انسان لدا پکار وي چې دې بردو خزو نزان اوسات او دریم رسول الله مبارک وی قرۃ عینی فی الصلاۃ او یخوال دسترګو زما چې دې دا په مانځه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با کلم چې پریشانی را لنظر به مانځه ته ودرېد ځان به برابر کو او ډېر تلاوت د قران عظیم به پکې وکړل فقال ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے وہ فرمائے چې الله محبوبا حبب الی من دنیاکم ثلاثه ما تم په دنیا کې درې شیان ډېر خوښ شوي او محبوب شوي النظر الیک یو دا چې زه تا ته ډېر ګورم او تا ته زما نظر وي او زما سترګې ستاسو په دیدار باندې مشغوله وي نو دا ما ته ډېر زیات خوښ والجهاد بین یدیک بل دا چې ستا په وړاندې زه په میدان جهاد کې جنګېږم او د کفارو سره مقابله کې مشغول یم دا ما ته ډېره مزه راکړه بل دا چې انفق مالی علیک بل ما ته دا ډېر خوښ دی چې زه په تا باندې خپل مال خرچ کوم څونه چې زما شي چې تا باندې قربان کړم بس دا ما ته ډېر خوند راکوي عمر صاحب مجلس کې ناست دی فقال عمر رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمائے ماتم درې شیان په دنیا کې خوښ الامر بالمعروف والنهي عن المنکر پنیکه باندې حکم کول او د بدو نزا خلق باندې کول د ناروا نه منع کول دا ما ته ډېر خوښ و امانت حدود الله او بل د الله د حدود امانت یعنی هغه قائم ساتل دا درې شیان ما ته ډېر خوښ فقال عثمان رضی الله تعالی عنہ حبب الی من دنیاکم ثلاثه عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما ته محبوب دی پتا سو په دنیا کې درې شیان اعطاء الطعام
خلق له خوراک ورکول، اوږي مړول، خیر خیرات کول، همداسې د خدای په نوم باندې ورکړه ورکول، و افشاء السلام، و اسلام یعنی سلام ښکاره کول یا سلام خورول، والصلاة فی اللیل والناس نیام، او د نیمه شپې په منځ کې یعنی تهجد کول په داسې وخت چې خلک ویده وي. دا ماته ډېر زیات خوښ او علي عمر صاحب عثمان صاحب به داسې کولم چې هغه مبارک به په خلکو باندې ډېر زیات سخي و. فقال علي رضي الله تعالى عنه، علی شیر خدا سے فرمائل حبب الی من دنیاکم ثلاثه، درې شیان ما ته په دنیا کې خوښ دي. اعانة المنتظرین، مدد کول د هغه خلکو چې هغې تا ته د مدد انتظار لري او تا نه تمه لري چې یاره دا سړی به زما مدد وکړي، زما ملاتړ به وکړي، او هغه محتاج دی، یعنی د محتاج سړي امداد کول. و ارشاد الطالبین و ارشاد المضلین، او دویمه ښودنه کول ګمراهانو ته چې یو سړی ګمراه دی هغه ته لاره وښیمه سمه. دریم و موافقت کلام رب العالمین، دا اللہ دا کلام برابر عمل کول، قرآن باندې پورا عمل کول. فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها حبب الی من دنیاکم ثلاثه، دا مبارک عائشہ بی بی فرمائی چې ماتم په دنیا کې درې شیان خوښ: الثقة بالله، اعتماد او توکل په الله باندې. ولې چې هر چا باندې کم مشکل یا کم حالت راغلی دی هغې کې هغه کامیاب شوی دی، د هغې عمل په وجه نه هغه ماته ډېر خوښ دی. دې باندې داسې اعمال وختونه راغلي وو چې هغې کې توکل علی الله دی کړی، دا په کامیاب شوی دی. والتبری من الخلق، او خلقنا مخلوقنا بیزاره کېدل، یعنی د خلکو نه ځان راغونډول او خپل رب سره تعلق قائم ساتل په باطن کې او په ظاهر کې. والقناعة بما فی الید، او هغه چې صدر الله درکړي دي په هغې باندې صبر کول، قناعت کول، دا زما ډېر خوښ دی. فقالت فاطمة رضی الله تعالی عنها، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حضور لور مبارک فرمائی حبب الی من دنیاکم ثلاثه، ما ته په دنیا کې درې شیان خوښ کړي شوي دي. بذل الاستطاعت، د خپل طاقت مطابق خرچ کول، د خپل وس مناسب خرچه کول، دې ته وایي اقتصاد فی المعیشت، یا یعنی میانه روي کول په جون کې او په خرچ کې، اسراف نه ځان ساتل. بس چې څونه د ضرورت دی هغه استعمال کا، او څونه ضرورت نه زیات دی هغې نه ځان وسات. والبکاء عند الندامت، دویم مې دا خوښ دی چې د وخت د پیمانه کې الله ته جړا کول، جړل رب العالمین، دا د دې خوښ. والصبر على الفاقة، په دنیا باندې په اولګ باندې صبر کول، فاقه، بس خو چې څوره رزق درته خدای درکړی دی بس هغه کافي دی، او که اولګه یا غریبي د باندې راغله بس صبر کوه، دې کې ډېر لوی اثر او کمال. او چې ته صبر ونه کړې او حرص تم زیات او څه شی م لاسته نه راځي نو بیا خو سړي ځان ستړی کو. نو لہذا صبر کول. فاوحى الله تعالی یا محمد، اللہ تعالی جل جلالہ وحی فرمائلا، جبرائیل امین راضی حضور تا فرمائی
د الله محبوب الله تعالی ستاسو خبر اوریدي الله فرمای چې اے محمد علیک السلام زمام درې شیان په دنیا کې خوښ دي سبحان الله ستاسو په دې دنیا کې زمام درې سوزونه ډېر خوښ دي شاب تائب یو هغه ځوان چې توبه وستون کې وي د ګنا نه الله چې ځواني کې د ګنا نه توبه وباسي په شریعت ځان برابر کی وقلب خاشع بل هغه زړه چې د خدای نه یریږي په زړه کې خشوع وي عاجزي وي او یروي الله وی دغه بنده ما تخوخت وعين باك من خشية الله او هغه سترګې چې د الله د ير نه جړېږي الله وی دا مې ډېر خوښ چې ما ته یو ځوان توبه تایبي ما ته جاړي او زړه زما د ير نه یریږي زما دا خشعت خشوع پکې وي دا درې شیان ما ته ډېر خوښ ځکه چې رسول الله مبارک او صحابه کرام او رب العالمین چې دا کم شیان او خودل نو دا واقعي چې د انسان او د یو کامل مؤمن د جون تیرول د پاره دا ډېر اهم سزونه دي او ډېر سزونه دي رسول الله مبارک فرمایلی دي چې اتشیان دی لا تشبع من ثمانیه اشیاء چې دا اتشزونه دي چې دا اتو سزونه نه مړیږي اکم اتشزونه دي چې دا اتو نه مړی الارض من المطر زمکه د باران نه مړیږي سمره باران چې پزمکه کیږي نو زمکه راکاږي والنار من الحطب اور د لرګو نه مړیږي سمره لرګي چې ورچه سوځیا ولنسا من الذکر او خدا د نارینه نه مړیږي والبحر من الماء او سمندر د اوبو نه مړیږي والعالم من العلم عالم د علم نه مړیږي والعين من النظر او سترګ د کتل نه مړیږي والاذن من السمع او قد د اوریدون نه مړیږي والقلب من حرص او زړه چې د حرص نه مړیږي حرص اخره پور سړی کی وی قال عليه الصلاه والسلام سياتي زمان على امتي رسول الله مبارک فرمایلی دي سره د جزما په امتیانو به یو وخت راش یو زمانہ و پراش لا يبقى من الايمان الا اسمه چې باقی به پات نشي د ایمان نه مگر صرف نامه به پاتش براینا مسلمانی وي ولا يبقى من الاسلام الا رسمه باقی به پات نشي د اسلام نه مگر تش هغه رسم معنا غا عادت او طور ولا يبقى من القران الا درسه باقی به پات نشي د قران نه مگر صرف داغه اغا درس یا لیکل داغه عمل به پسوکړه صغيرهم فاسق زوانان به فاسقانی وکبیرهم کاذب او مشران به دروغجن دینهم درهم د دې دین باغ وخت کې روپے ګرځیدلی وقبلتهم نساءهم او خذب د دې قبلې ګرځیدلی وامهاتهم بطونهم او د دې ګډ چې دا د دې موريانی بسر سبا د ګډ تورچ وفعلهم كفعل الشیطان او کارونه به د کارونه د شیطانانو وی وکلامهم کلام الدنیا او د دې خبره بسی بس صرف د دنیا خبره وي وهم ملعونه ابدا او دا ټول شیان چې دی ملعون دي په دې باندې د رب کریم د طرفنا لعنت ویل شوی دی د رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک په مکه معظمه کې د یو صحابي واقعا ور سره راغلی و
هغه دا و چې یو صحابي راغی رسول الله مبارک تخپل حال بیانوي ورته وی اے د الله محبوبا د اسلام نمخ کې زما پړ کې ډېر لوی جهالت پروت ډېر لوی جهالت کې اخطاو ما واذا الموءودة سئلت الله فرمایي هغه معصومان جنکه چې ژوندې خخ کړي شوی دی پسمکو کې مړې کړي شوی سئلت د دینه په پختنه کې دي چې په ورځ د قیامت ځکه چې په کفارو کې یو مرض دا و چې لور باندې ډېر خفه کېدل او حتی چې هغه به ژوندې خخولي دا جهالت په هغه وخت کې ډېر زیات اوسم بعض خلکو کې دا جهالت وی چې لور باندې خپي خالان کې لور لوی نعمت د رسول الله مبارک سلور لوریانه وي او زامن دریو خو په ډوکوال کې ټول وفات شوي نو صحابه کرام چې په کله خپلو کې راغون شول نو بیا به د خپل تیرې زماني قصې کولې چا بسوي خپل ځان به یادو یو کرتی یو صحابی راضی وی یا رسول الله مبارک ما باندې یو وخت راغ وی زما د خزه پګېړه باندې اولاد او خزه ته مې دا نصیحت کو چې زم سفر ته تجارت کال دو کز واپس راغلم نو بیا براغلی ما وی زلاړم وی زما خز چې ودای پګېړه اولاد وی ما په سفر کې ډېر وخت تیر ک چې واپس رالم دو نیم درې کال پس نو یا الله یا رسول الله مبارک زما پکور کې یو جنې و چې لدا سه وړا ګرځیدلا وې دې چې ولې دم د کورنه منډکا بار ګوانډیانو کرلاړ وې ز چې را لما خزه تم وی چې دا ماشوم جنې سوک ویراته ویلی چې دا د ګوانډیانو د کور وې ما وی چې زنم اخر دا چې یو ځل بیا بار وتم سو اخبات سبا چې بیا عالم بیا دا جنې کور کې ګرځ وی اخر چې ما ته معلومات شو چې دا زما لور وې د قار دا سوري پرچ ما چې دا لور څنګه پیدا شوه بس ما دا حساب وکړي اے الله پیغمبر مبارکا زمخ کې نه لاړم او ځنګل کې مې یو ځای برابر کې چې دلته بدالور راولم او کنده مې لږه شانو کړه یا رسول الله پړه مې د جهالت تورې تاریخ ورې وي او دا یره مړه کې نه و چې دا ز ظلم کوم کسب و چې کله سحر شو مور ته مې ولو ویلې چې دا لور دې بوز مخبل واړو کر چکر لسیل ورکوم وی روان شو چې خسې د خې جامې و تواچو وی دا ګرځېدله منډ به والی خبرې به م کولې اے د الله محبوب روان شو ډېر مظلم وکړو یو نراله سورې راغی هغې لاندې کېناستو ما باندې خوله وه وی دا لور مې راله خولی رانه وچه پخپو راله واړه واړه لاسونه ږدي راته وی چې بابا جي په دې غرمه کې چرته روان زړه کې مې رحم نه راځي اے د الله محبوب پیغمبر مبارک وی دې راله پخپو باندې واړه واړه لاسونه کېښودل وی بیا پاسېدو یو ځای ته لاړم دا مې کېنولا وی ما کنده کنېستل شروع وړه کې مې یره نشته جهالت تاسې سخت شی اے د الله محبوبا کنده مې کنېستله چې ستړی به شوم دا لور به رال زور به راله او که پخپو باندې خولې به رانه پاکې کې راته به ویلې چې بابا جي په دې کنده څه کې
دا ولې دا کنده کې ولاړ بیا به وی لاړ تر دې چې کنده مې نیمه نه واړول بیا مې ته خورې رستلې وی بیا مې په آخر چې دا پکې راتلم حضور پاک د سترګو نه اوښکې روانې شي او جاړي او ډېر غمجن دی دې صحابي ته وایي چې دا خو تا ډېر ظلم کړی دی ورته قربان ډکې مې یره نه وه کنده مې ښه برابره کړه را منډې مې د الله پیغمبر مبارکه یره نشته زړه مې داسې د جهالت نه ډک وی دا معصومه جینۍ پسې منډې وام کله داسې منډه کوي کله داسې آخر دا چې په دې منډو منډو کې مې راونیوله وی دا راته وایي چې باباجي ما څه ظلم کړی دی څه کوې په ما باندې وی اخر چې دې پلار ما ونیوله یا رسول الله په دې کنده کې مې ور واچوله نو دې د کندې نه چغې شروع چې ما څه ګناه کړی دی چې ته ما وجنې ما څه زیاتې کړی دی وی اخر دا خورې مې ورشتې چې دا پکې نیمه نه ډوبه شوه وی بیا هم چغې وی وی زه لاړم یا رسول الله زړه کې مې یره نشته جهالت تورې تیارو کې ډوبومه نبی علیہ السلام مبارک د سترګو نه اوښکې روانې دي جاړ دې صحابي ته وی نو تا کې هېڅ یره نه راتله وی قربان زړه مې نه یرېد لاړم یو غټه کاڼې مې راواغست یو غټه ګټه مې راواخسته وی دا لور مې ایله په خاورو کې پټه شوې وی د کاڼې غزار مې پې وکړ وی دې غزار سره دې یو چغه وواله او وی چې باباجي ما څه ګناه کړی چې ما وجه وی ما پې کاڼې وورولو په خاورو کې مې پټه کړو دا مړه شو رسول الله مبارک ډېر زیات وجړل دې صحابي ته وی ایمان دې قبول له خو مخې له مې مرازه ځکه چې ستا په دې مخ کې ما ته د هغې چینې وړې لور دې وړې وړې سلګۍ را یادېږي ستا ډېر زیاتې کړې خو الله رحیم دی اسلام دې قبلې خدا کار ماله مخې له برات معزز سامعین رسول الله مبارک چې دنیا ته تشریف آوري نه وه کړی نو خلکو خدای نه پیژن په لور به خفه کېدل د ښځې زندګي د زناورو زندګي وه خاوند چې به مړ شو نو کال به په کوټړۍ کې ناسته وه غوجل کې او لکه د پیشو ته چې خلک یو لوښي کې او کاسه کې خوراک ورچي به ورته کېښود ډېر سخت ژوند معززو سامعینو ما تاسو ته دې لپاره دا عرض وکړو چې رسول الله مبارک د راتلو برکاتو کې دا غټ برکت دی چې خلکو ژوندۍ لوریانې مړه کول او ښخ کول د حضور د برکت نه پرېښودل د مور د پلار د اولاد حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلوم رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کله یو وخت راشي او دغه مبارک چې دنیا نه پرده کول نو امت ته دا نصیحت پرېښی دی یا جماعتی ترکت اولادی یتیما اے او ډلې د مسلمانانو زما بچی تاسو ته یتیمان پاتې شو الا فان امراتی ارمله او زما ښځه کونډه پاتې شوه لا تؤذونها هغې ته ضرر ورنه کې ګورئ ترکت داری او ما خپل کور تاسو ته پرېښود ولا اراه الی یوم القیامه او زه به تر قیامته پورې نه خپل بچي وینم او نه به دا کور وینم لاړم درنه چې کله زه یو وفات شي یو انسان هغه دا چغې وي ولا ارجع الیه ابدا او زه به واپس بیا رام نشم هېڅکله دنیا ته ولې چې واپس سړی دنیا ته نشي راتلی فاذا حملوا الجنازه کله چې زما جنازه اوچته کوي فیقول بالله علیکم نو ووایې چې په الله مې دې قسمي یا اخوانی ما جمعت المال الا لورثائي
اے زمارون مسلمانانو ما مال نه دې جمع کړي مگر د وارثانو د پاره ولا يحملون من خطايا شيئا يحاسبني اے مومنانو زما د ګناهونو نه تاسو هیڅ نشه پورته کولې ما سره به زما د ګناهونو حساب کی وانتم تشيعون تاسو به خوارش ولا تدعونني او تاسو به بیا ما نه یادوي واذا صلوا على الجنازه کله چې دا خلق په مړي باندې مونږ د جنازې ادا کی ويرجع بعض من المصلين عن اصدقائه او کله چې واپس شي بعض خلق د جنازې د مړي نه دوستان د مخکې د دفن نه نو دا مړي وای اے زمارونو مړي ایریدون کې دي تاسو واپس شئ مخکې د دفن نه زمم داسې پرې خودم لا خخ کړم نه مورانه لاړې او کله چې په لحد کې کېدې نو بیا هم ارمان کوي او دا आवाज کوي چې ګوره ما د خپل دعاګانو نه هیر نه کې دا خبره مې دې پورې درته وکړه چې د دنیا دا ژوند د دنیا دا زندگی دا حرص دا پاتې کېدونکی دی هغه انسان خده چې هغه آخرت طرف ته د اول نه ځان متوجي او د آخرت لپاره مخکې نه ځان تیار ساتي ځکه چې بیا کله انسان وفات شي او د دنیا نه لاړ نو د لاسه د دنیا هغه مالوت د لاسه د دنیا هغه دولت لاړ هغې باندې د ته څه پیدا نه میلاویږي مگر هله به میلو شي چې د په خپل لاس په چته ښځی کې ولګو په خپل لاسې په یو دیني او اسلامي کار کې خرج کړه نو د هغې به د ته صله میلو شي ورنه بیا هغه لاړ د بل چا شو د بل چا لاس ته پاتې شو که هغه پکې څو کړه خو کړې به وي او که ویې نه کړه نو بس دغسې به دې خوار پاتې دې وجې نه دا نصایح رسول الله مبارک ډېر کړي دي او بالخصوص دا یتیمانانو په حق کې د کونډو په حق کې د بېوسو بېدسو خلکو په حق کې رسول الله مبارک په آخر وخت کې دا وصیت کړو او یو وصیت د مانځه په حق کې کړو چې مونځ به نه ضایع کوئ پردي حقونه به نه خورئ او دریم دا ده چې د خپلو یتیمانانو او د غلامانو او د کونډو رونډو خلکو خیال به ساتئ ځکه چې د دې به پوښتنه کېږي قیامت د دې به تپوس کېږي نو معززو سامعینو تاسو ته مې عرض کولو چې د روژې نه مخکې تاسو د خپل ځان د خپل وجود د خپل ظاهري باطني ټولو اصلاح وکئ چې بیا د رمضان المبارک د مبارکې میاشتې دغه ښکلي برکات او نعمتونه تاسو نه لاړ نشي درته میلو شي او دا جولای مو د خیرونو برکتونو نه ډک شي